بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو روز تاسو مرګره جمالی صاحب سی سی اس تاسو سره د نننۍ ویډیو مقصد دی چې تاسو ته زهمه چې کم بار ملک زمنګ رونه مسافر دي هغه ګټه کوي او پاکستان ته را لګي څنګه پاغوي بین پاکستان معیشت روان دي څنګه زمنګ ټوله باور پاغوي باندې دا ویډیو ډیټیل وګورئ تاسو ته فائدہ وکړي ان شاء الله. د دې ویډیو مقصد والی پیښ زه ناست یم یو کس مې وکړه مرګري را لیجنسي ته د ټیکټ ته پوز کو چې سعودي عرب ته ډایرکټ زما څومره ټیکټ دی بل کس ته پوز کو چې په دوبۍ زما څومره ټیکټ دی ډایرکټ ټیکټ د سعودي عرب د 220 د 250,000 پورې ملاوي کیږي چې نه سیوا ملاويږي دوبۍ په ترو باندې سعودي عرب ته ځي نو 140 نه 180,000 پورې ملاويږي زما کمپیوټر الته سوچ شروع کړ چې دا پاکستانی رونه دا کوم چې بار مل روان دي دا زمنګ د پاره څنګه کوي زمنګ د معیشت د پاره څه کوي پاکستان د پاره څه کوي او منګ راوي لپاره سکو لکه هغه چې را دلته نه ختیو اته لاس مشت پتیری شوي د جب خرچي ورڅخه ختم شولې او الټا ټیکټ چې اوس هغه ته په 40-50 او په 30,000 پکارو هغه په 1.5 لک او په 2 لک باندې اخلي تاسو ته پته شته چې پاکستان کم جی ډي پی دی ګراس ډومېسټک پروډکټ جی ډي پی څه ته وایي جی ډي پی دی ته وایي چې په دې ملک کې څومره څه سازيږي او څومره سرویسز ورکیږي د هغه ټوټل قیمت چې خرڅيږي د هغه 9.9% یعنی 10% دا هغه پیسې دي کوم چې بارملکین پاکستان ته را لېږي تاسو د پته شته چې بارملکین څومره پیسې را لېږي د سټیټ بانک اف پاکستان مطابق بارملکین پاکستان ته په کال کې 29.4 ارب ډالر را لېږي تاسو د پته شته چې د اختر او د روزي لپاره بارملکین څومره پیسې را لېږي د سعودي عرب والا اختر او روزي لپاره 6.4 ارب ډالر را لېږي د امارات والا 5.1 ارب ډالر را لېږي د یو کې والا 3.3 ارب ډالر را لېږي د امریکای مسافر پاکستانیان 2.2 ارب ډالر را لېږي دا صرف روزي او د اختر د پاره را لېږي تاسو ته پته شته چې کوم د خلیج ممالک دي کوم ته چې وس تکلیف د ټیکټ اخیستلو واپس تللو تقریبا 60% چې کوم د بار نه پیسې راځي د خلیج ممالکو نه راځي تاسو ته پته شته چې بار مل نه کوم پیسې را لېږي پاغي کې ریکارډ 27% گروث راغلی دې ته وی ریکارډ گروث دا د من مسافرونه د پاکستان د پاره کوي اوس په یو خبره باندې سوچ وکړئ د پی ټی آی حکومت څومره قرضه واخیستله 32.9 ارب ډالر قرضه پی ټی آی حکومت واخیستله په دې کې باقي یورو باندې شو شوی په دې کې 76% 25 ارب ډالر تقریبا دا دوی د نورو ادارو نه قرضه اخیسته ده اوس یو خبره باندې سوچ وکړئ یو مل ته چې 2 ارب ډالر در کوم نو څومره مدیم کولی ولا یو مل کو چې 2 ارب ډالر در کوم 50 کې مراکوس کو جازونه هم تاو کړیو یادوم شي آی ایم ایف وایي دومره ارب ډالر قرضه در کومه آی ایم ایف ته تاسو ارسه په واګي اختیار مغوی لور کړی دي استعمال کې چې کم د انفلیشن غوي راولي استعمال کې تیلو قیمتونه غوي دي استعمال ټوله اکانومي غوي تعالی په والا کړی وای دومره قرض را لراکې تاسو د پته شته انفلیشن ریټ ان د مهنګای ریټ پاکستان کې 100% ته ورسېده مهنګای ریټ انفلیشن ریټ پاکستان کې 21.2% ریکارډ ته ورسېده وزازو خپل بارملکیانو مسافر الله تقریبا 10% د جی ډي پی غوي تعالی را لېږي 29.4 ارب ډالر هر کال را لېږي فری را لېږي پردي ملته تل استعمال سپورټ کوي استعمال سپورټ کوي او به زمنګ ورسره کو چې مړی ورته وشي د کورونا نو په کمرو کې پراته سوګې ته پوښتا چې ټیکټ لکه شان سخت شي د 30-40 ټیکټ په 1.5 لک 2.5 لک ورکو چې لکه سخت شي سوګ نشته سفیر نشته مال نشته چې ورشي دا غوي ته پوسو کې د نورو ملکو امبیسیانو لورشه ماته یا چې په قطر کې مې د انډین پیسې کپنۍ ایثار کړي هغه امبیسي تیول امبیسي پسې ډایرکټ لیټر وکړي د پیسې ورکړي ګینتا باندې منګه کیس چلو پاکستان امبیسي د سکی د پاکستان حکومت زمنګ د مسافرونو لپاره د سکی کله دوی قدر وکړي د دې مسافر قدر وکړي کم چې خپل ژوندونه چې کم دي تباہ کړه خپل ځوانان تباہ کړلې قربانین ورکړي مسافرۍ ژوند تیری د پاکستان لپاره لګي دي خاندانونو لپاره لګي دي معاشري لپاره لګي دي کله دوی قدر مونږ کو نو دا کم 29.4 ارب ډالر چې دوی را لګي او هر کال سیوا کیږي 27% سیوا شوی دي گروث پکې راغلي هر کال سیوا کیږي که قدر وکړو نو الله تعالی هم د نور لعنتونو نه خلاص کی کم چې تاسو نور خلکو نه قرضونه علي او
هغوی ته سوالونه او منتونه زولۍ مورته نیولي او که دوی قدر ونه کړو دغه رنګې به ذلیلې او دغه رنګې به شرمېږئ همدغه رنګې به مخ په ښکته روان وي. ویډیو کتلو ډېره مهرباني جي. الله حافظ.